عبدالحق چې دی انتخابي مهم کې چې دی نو سټارټ یې وایښتو او چې سټارټ یې وایښتو اوس ډېر تیزۍ سره روان دی. نه نو مختلف مقاماتو کې هغه رسالپور دی، شیرین کوټي دی، ورشکه ده، نو شیرکلا دی، امانګل دی، کاکا صاحب دی. هغه اجتماعات کارنه میټینګونو ته خطاب هم کړی دی او ته رسېدلی دی، استقبالي ته هم خطاب کړی. بل مختلف مقامات کې د سره شمولیت پروګرامونه هم شوي دي او کداور شخصیات چې دي هغه سره شامل شوي پاکستان مسلم لیگ نون کې. نو بل اختیار ولی چې کوم دی څنګه هغه خطابت یو انداز دی، هغې خلک راغونډونه واني او خپل بیانیه هغې ته رسول واني. هغه یو خپل یو تجربه یو ملکه و تحصیله ده. برین واشنګ کولی شي د عوامو، لکه دا یو مسلم لیگ نون ځکه پوینټ دی ورسره دا چې PK3 سره الیکشن چې هم ګټلی نو د خپل د تقریر د خطابت د وجه ګټلی و. د چې کوم انداز کې تقریر کوي او کوم انداز کې هغه خلکو په زړه کې کوز شي او کوم سامعین چې ناست وي ورته زموږ ناظرین ورته وي هغه چې ناست وي ناظرین چې دی هغه بیانیه د خوښې کړي نو هغې بیانیې د وجه دی ډېر ووټ بینک هم حاصل شوی. بل دی څنګه پرون مونږ وایو چې مریم نواز دی یو ځان سره یو آپشن ایښی دی څنګه نوخار PK3 سره دی ویستلو نو هغې کې به دی اخري مهره چې ده مریم نواز استعمال کړه. مریم نواز یې راویستو نو سیاسي فضا چې ده انتخابي فضا خلکو رای چې بالکل بدله شوه. مریم نواز چې هغې یو شخصیت دی، سیرانګیز شخصیت دی، هلکه ځوانان چې دي زر هغې کتو ته راځي او هغې په وینا باندې هغې ګرم ترانې چې ولګوي ډېر زر ووټران چې دي متاثره کېږي. PK3 سره چې ګټلی نو هغې کې سیوا لاس دی مریم نواز جلسې مو. اوس چې کوم بلدیاتي انتخابات دی دې ته هم دی اخري پلان جوړ کړی دی. مریم نواز به دی راولي او هغې ته G2 راوړانې یو ځای مختص کړی دی. دا خیال دی چې هغه زوړ پال باندې وچلېږو او 63 هغه دی دوروي PK63 والا چې کومه منصوبه والا حمل و نو هغې باندې دی کوشش دی چې داسې او څنګه دی چې ګرمې ګوس کر مارېږي. لوتلو کې کامران د دې مهنګای باره کې به هم یو څو خبرې وکړو.